ان تؤدوا الامانات الى اهلها، چې تاسو امانت ورکړئ خپل اهل ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکه دی ابو هريره سے روایت کوي، شعب الایمان کې امام بیهقي ذکر کړی دی 5279 نمبر روایت ته، چې د ټول نه اول به الله جل جلاله زما د امت نه حیا واخلي او امانت پاخلي. ټول نه اول به زما د امت نه الله حیا اخلي امانت پاخلي. او دام د حدیث سره الفاظ دي ورپسې ټوکړه چې لہذا تاسو د امانت او د حیا سوال کوئ د الله نه، چې خدای پاک مونږه با حیا کی او مونږ با امانت کی، چې مونږ امانتدار هم یو او مونږه حیادار یو. بل دا خبره چې هر کس حاکم کېدی نشي چې ته بس هغه په خپل امانت په د اورته امانت وي په دې باندې هغه حاکم کې. د حاکمیت د مشرۍ د حاکم کولو حقدار څوک دی دې باره کې دا یو دوه حدیث اورئ. یو حدیث ابن عباس براوی دی المستدرک جلد نمبر 4 صفحه نمبر 92-93 کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په کم خلکو یو کس د جماعت مشر کو او په دغه جماعت کې داغه نه بل لایق موجود نو دې خلکو د الله سره د رسول سره او د مسلمانانو سره خیانت کو. دویم حدیث اورئ کنز العمال جلد نمبر 6 صفحه نمبر 79 ابن عباس براوی دی چې کوم خلکو د مسلمانانو د پاره یو عامل مقرر کا مشر یو کس مشر کا منتخب کا او په دغه خلکو کې د دغه منتخب شوی کس نه بل کس لایق او افضل موجود او داغه نه بهتر موجود، دغه خلکو د الله سره په امانتو کې خیانت وکړو، دغه خلکو د رسول الله سره خیانت وکړو، دغه خلکو د مسلمانانو د جماعت سره هم جماعت د مسلمانانو سره شوکو خیانت وکړو، مسلمانانو سره خیانت وکړو. ډیر خلک چې وستا کوم وټون تولاړي د دین ډیر حقدار او د دین ډیر لایق د دین ډیر بهتر دا په قوم کې موجود دي کنه. نو دغه خلکو چې څوک مشر کوي نو دا خیانت کوي، دا خیانت دی. دوی له چوټ ورکول څه دي؟ امانت دی که خیانت؟ خیانت دی.